السلام علیکم ورحمت الله. نن یو ځل بیا پښتونخوا سیمه په وینو باندې سره شوله، په سوات کابل کې په امن پاسون باندې دماکه وشوله. یعنی کم خلک چې د امن د پار راوتی وو چې امن دی راکړل شي، نو په اغي باندې دماکه وکړه، په هغه مظاهره باندې دماکه وکړه او دای یو تاثر ورکو چې تاسو به د پار هم را پاسي چې امن دی راشي. یعنی امن ک نوي نو ام خیر دی، خو تاسو به د هغې دپاره اواز هم نه اوچتوئ، د بدامنۍ خلاف به اواز نه اوچتوئ، د امن دپاره به اواز هم نه اوچتوئ. که تاسو په وینو کې لت پت کېږئ، که تاسو قتلېږئ، که تاسو مړه کېږئ، که تاسو شهیدان کېږئ، که تاسو سره هر قسم ظلم کېږي، نو دا به د هر چا د طرفه کېږي، نو خیر دی. خو تاسو به د دې بدامنۍ خلاف نه راوځئ، د امن دپاره به نه راوځئ. بس کېدای شي چې دا څوک کوي نو هغه خپل حق ګڼي، خو به هر حال ریاستونه چې دی هغه په دې طریقه باندې نه چلیږي. د دې لپاره نظرثانی پکار ده چې یاره دا ولې بار بار دلته د امن د لپاره خلک راوځي او امن ټول عوام غواړي، داسې پکې څوک نشته چې نه غواړي او بیا هم امن نه راځي. نو آخر وجه څه کېدای شي، ځکه چې د بد امنۍ خو هم یو وخت، د دشمنۍ خو هم یو وخت، هغه وخت به کله چې د تیریږي چې یاره د دشمنیان ختم شي، د دوو خاندانونو په منځ کې، د دوو ریاستونو په منځ کې، دغه شان د دوو قبیلو په منځ کې دا دشمنیان راځي، خو هغه اخر ختمیږي، په هغې باندې 15 کاله 10 کاله تیر شي، 20 کاله تیر شي، ختم شي. خو زمونږ پښتونخوا واحد سیمه ده، واحد صوبه ده، خاص کر چې دلته هغه بد امني د چا د طرفه چې کومه دشمنی ده، نو پته نه لګي هغه ولې د دشمنی نه ختمي، د عوامو ته د خپل امن ولې نه ورکوي. ځکه چې زما معیشت په امن کې دی، امن چې نوي نو معیشت تباهي، امن چې نوي زندگی تیرول هغه ګران وي، امن چې نوي نو څوک روزګار طرف ته چې دی د هغې توجه نه کیږي. امن چې دی هغه د اسلام اولین ترجیح ده. نو ولې دا ملک چې دی د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی، بیا ولې د پښتنو د اسلام د لپاره، د دې ملک د لپاره، د دې د ازادۍ د لپاره قربانیان ورکړي دي. د دې ځینې انګريز شړلې دي، ډېر په سختو باندې، ډېر په وینو باندې، ډېر په دې لپاره چې د وینې توی شوي دي، خولې توی شوي دي، قربانیان ورکړل شوي دي. نو بیا ولې د اسلام چې د هغې اولې لفظ چې د امن دی، اسلام د سلم نه دی، اسلام د امن نه دی، هغه د تحفظ نه دی، نو ولې زما مسلمان ته، زما پښتونخوا ته هغه امن نه ورکړل کېږي؟ پکار ده چې واکداران په دې باندې کینی او د خلکو ته امن ورکی، د خلکو ته تحفظ ورکی. یو ځل خو ختمول، دا سلسله ختمول خو ضروري ده، دا به کول پکار وي. د دنیا په یو ګوټ کې داسې نشته چې هلته داسې تسلسل سره هغه بدامني په یو خطه کې روانه وي او د کمیدو په ځای هغه زیاتېږي. د دې محرکات چې څه هم دي، واکدارانو له په دې باندې سوچ کول پکار دي، پالیسیانو باندې نظرثانی کول پکار دي چې د دې خلکو مونږه هغه کومه بدامني ده، د دې خلکو کوم اشکالات دي، د دې اعتراضات دي، د دې کومه بې اعتمادي ده، دا ټول ختم کو. نو البا په دې خطه کې امن راشي، البا په دې خطه کې روزګار، معیشت، تعلیم، هر څه راشي، ځکه چې دا هر څه د امن سره تړلي دي. نو خدای د پاره په دې باندې سوچ وکړئ او دا ډېر مشکل کار دی چې زما په ملک کې څوک هغه په امن سره، په اطمینان سره راوتی نشي، چې راوځي نو په زړه کې دغه یری چې کور ته واپس روغزم او کنه پزم. الله دې موږ ټول له د صحیح سمج، صحیح پوهې او د ملک د پاره نیک نیتۍ سره د سوچ کولو توفیق راکړي. والسلام.